راشد خان ته د واده ډېرې زیاتې مبارکیانې خو د واده باندې لږه شانته کې خبره کوو چې راشد خان د خاندان خلکو څومره خلکو ته د واده لپاره دعوت یا بلنه ورکړې ده. د واده رسومات به د افغانستان په کم یو زبردسته هوټل یا رستورانت کې د واده رسومات ترسره کیږي. بل د واده کې لږ شانته کې څه منیجمنت دی چې هغه زما پرسنلی ډېر زیات خوښ شو چې د څه په وجه باندې به د راشد خان واده ډېر زیات په ښه طریقې سره سرته ورسیږي. والله دې وکړي چې په ښه طریقې سره سرته ورسیږي. د راشد خان چې کوم واده دی د افغانستان پښتنو دې ته ډېر زیات انتظار کړی چې راشد خان دغه شانته کې واده وي. خو په دې کې یو څو داسې خبرې دي چې هغه تاسو سره کول غواړم اسنه چې تاسو د غلطي وکړئ د هغې د وجې تاسو ته لږه شانته کې څه مسله جوړه نه شي. وایي چې څه مسله په هغه باندې څه خبره کومه. د راشد خان چې کوم واده دی هغه د افغانستان کابل د ټول نه زبردست ایکسپنسیو او په ښکلي هوټل یا رستورانت یا شادي حال کې دغه د واده رسومات ترسره کېدو والا دي او نن هغه ورځ ده او هغه ورځ آخرکار نن راغلی ده. د کوم هوټل نوم چې امپیریل کانټیننټل هوټل دی یا رستورانت دی یا شادي حال دی، یعنی په ساده الفاظو کې په پښتو کې امپریال کانټیننټل هوټل کابل. په دې کې دغه رسومات به ترسره کیږي. هغه یو دومره ډیر زیات زبردست هوټل رستورانت یا شادي حال دی په کوم کې چې یو شپه کول باندې په میلیونو افغاني روپۍ خرچه راځي. خو دغه هوټل یا رستورانت چې کوم اونر دی هغه د راشد خان لپاره اولنۍ 24 غنټې چې کوم دی دا بالکل مفت ورکړي دي چې په دې کې به دته بالکل مفت هر قسم فیسیلیټیز او هر قسم چې کوم ضرورت دی هغه په بالکل اویلیبل په ښه زبردست او په شاندار طریقې سره، چونکه دا ډیره زیاته زبردست او ښکلې خبره ده. دینه علاوه د راشد خان خاندان خلکو تقریبا 1.5 خلکو ته د واده لپاره بلنه ورکړي دی. واده کې شرکت د پاره انویټیشن ورته ورکړی دی. بیا سپیشل رسومات د پاره چې کوم دی 1000 میلمنو ته بلنه ورکړل شوې ده چې هغه په دې کې شرکت کوي. خو کم کسان بے جواب رواني نو ګوره هغه ته دا خاص خبره ده چې هغه بالکل بے جواب لاړ نشي. وجه دې دا چې کم کسان ته انویټیشن ورکړي دا غي سره یو کوډ بار ور سره دی او هغه به بهر سکین کول کېږي. نو بیا به ته دن نتلی شي کچرته کې کوډ بار صحیح نو ته بدن نه دتلو اجازه ملاوي شي. خو کچرته کې هغه ټیک نه نو ته دن نشتللی او اجازه نه ملاويږي. نو دغه خبره ده چې اسې داسې لاړ نشي نو خو تاسو باغه تکلیف مو شي، ټایم بم ضایع شي، پیسې بم ولګيږي او د خپګان سره بیا واپس راځي. نو دنه بهتره خبره ده چې په سوشل میډیا باندې دغه ویډیوګانې دغه د واده وګورئ. افغانستان امپیریل کانټیننټل هوټل یا رستورانت کې دغه رسومات کمپلیټ کېدو نه بعد ویل کېږي دا هم د راشد خان د خاندان د سایډ نه دا وینا شوې ده چې بیا به دوبۍ ته الته وړل کېږي دا واده او باقي چې کوم رسومات دي یا چې څومره هم غټ بزنسمنان یا د نورو سپورټس سره تعلق لرونکي چې کوم کسان دي هغه پاتې شوي نو هغه به الته دوبۍ ته بیا راغوښتل کېږي او هغه به شرکت به الته یقیني جوړول کېږي. ولته کې به باقي چې کوم رسومات دي هغه بلته ادا کول کېږي. نو ډېر زیات یو زبردست او په غټه سطح باندې دغه واده دی. په افغانستان کې ماته نه لګي چې دومره غټ طریقې سره دومره په غټه طریقه باندې او په غټه سطح باندې دغه شانتي کې واده شوی. بل د دې نه علاوه دا خبره هم اوریدله چې د دوبۍ کې رسومات کمپلیټ کېدو نه بعد هندستان ته یعنی انډیا ته تلو هم چانسز دي چې الته کې لاړ شي او الته کې به هم غټ سلیبریټي او غټ خلک به د واده کې شرکت کوي. د دې حواله سره تاسو خپل سره ایدا اگر سره هم کمنټ کې شامل کړئ. خو زموږ طرف نه راشد خان ته ټول پښتنو ته د واده دغه ډېر زیات مبارکیان الله دې وکړي چې دغه نوې ژوند ډېر زیات بختور شي او خبر ته ثابت شي. خپل رائے سره کمنټ کې شامل کړئ. ان شاء الله ملوي نو ویډیو کې تر هغه د ما میا تاریخ شاته راکې اجازه د الله پامان.